بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا څنګه چل دی؟ خیر دی جی. طبیعت هم ښه دی؟ الله دې وبخ. زموږ سره یو څو خبرې وکړې. ښه جی. ستاسو پوره نوم څه دی؟ شاکر محمد. او بابر په نوم هم مشهور یې. دغه تخلص به ما ته پلار هم دی، رونو خویندو به هم راته وي. نه بابر د ولې وي؟ دا بابر به د دې وجې وي چې نوم به راته نه اخېست، نو هغې د وجې به راته بابر وي. بابر مشهور شوی. او د پلار مشر زوی که کشر؟ د پلار تقریبا دریم لمبر زوی ما، خو اول لمبر ورور مې چې کوم دی نه عبدالهادي و، هغه وروسته مو مړو زلمی تقریبا، او زه خو مخکې وروسته پیدا شوی وم، د هغه د مرګ نه وروسته پیدا شوی یم. خالد یې نه دی؟ نو مور مې هم نه ده لیدلې، د کال یو نیم دوه کالو دې پاتې شوی یم نه مور نه. تاسو وایي زه دریم یم، نو ولې بله مشره خور وه؟ بله مشر ورور چې و نه د بلې مور و، غلام حسین نوم یې و، میرګي و پې، بیمار و. نو هغه بیا ډېره موده پس هغه پسې به مونږ ګرځو، پلار به ته وایي چې دی نه چې د ګټې روانې کړي یا د نه اوبو ته ورته ونږي. تاسو هغه لیدلی و؟ مونږ به هغه پسې به زه ګرځم، یو غلام حسین او یو سنجیبا نوم یې کور مو زمونږ، هغې باندې دا کرزي د نکۍ هم راختلې وې، هغه اوپا غونته وه د دنیا نه نکۍ په خلکو راختې، او علاجونه به وله کول، هغه وخت به رګونه والدې نورو خلکو له. نو مونږ ته به یې وایي چې که دوی له خواله لړی نو په تاسو به هم دا روخېږي. نو ما بالکل سپال مال نه دی کړی، رګونه مې والي او هغې له ما ګلابونه سره سره ګلابونه راوړم او ورسره به ناست پاس و. هغې خدای پاک د هغې نه ښه کړه دواړه. همت او ناغرور بیا زمونږ میرګو وواژو، میرګو پې، او هغه خور زمونږ اوس تقریبا کینسر باندې مړه. دا ورور هم د بادو بابا کې ښخته کړي؟ دواړه بادو بابا کې دي. د والد صاحب هم څه نوم پوره؟ شمروز. او د هغه د پلار؟ د هغه د پلار نوم ګل محمد او که زدګلو؟ نه، غلام محمد. غلام محمد. غلام محمد پلار. هغه د پلارو؟ هغه د پلار ته عبدالصمد. عبدالصمد. او کوم تاسو څه؟ مونږ اوانان. اوانان. یو د کوم ځای نه تاسو راغلي؟ پلار به هم څه وي؟ مونږ پلار وی چې مونږ پلار نه بلکې نیکه خبره پلار به کوله چې مونږ دې ځای ته راغلو، نو دا ملک شاړ ملک و، او په دې کې به جاړې وي او دې ته به اوسۍ وي. نو د اوسۍ به ورته په دې وي چې په هغه جاړو کې به اوسۍ وي. هغې خلکو به ورپسې راتله او نیوې به یې په سپو به یې ځغلول. نو دا عمل شاړو چې مونږ دې ته راغلو. هغه ټایم نه. ستاسو والد صاحب دوه ودونه کړو؟ زموږ د والد صاحب دوه ودونه. ستاسو مور مشره وه که بله؟ زما مور مشره وه. والد صاحب هم څه روزګار کو؟ هغه چې هر کار دکانداري هم کړې وه، او ډېره غټې غلې به یې اخېستې. دا کابل نه اوخان راته د شپې جوار به یې ته وړو کانسالي والد ته، او هغه سوداګري هم کړې ده، زمینداري هم کړې ده. دکان یې کوم ځای کې و؟ دکان یې په اوسۍ کې هم دقه خپل کور کې په دغه ګوټ کې و. او د پخوا نه هم دغه کور دی کوم کې؟ پخوا نه زمونږ تقریبا چې زما یا چې زمونږ دغه کور زمونږ پلار چې و نیکه نه زموږ خوړ غاړه کې مو اوسېدو، زه میرګل محمد یا شمروز محمد چې پکې هغې کې، او دا دې ځای بیا خان ته ووایي د ګړی نه خان دي راوستی زمونږ مشرانو، د ګلیاړي خان براته نو د اوسۍ دا خلک په یې تنګه وو به. نو بیا دې خلکو ووایي چې یاره مونږ دا له خان راوړو، د ګړی نه د خان بچی راوستو. زمونږ یو تره و، هغه به وایي چې افسوس چې زه وی چې دا خانان به د ګلیاړي راته نو ده پسې بوالو نه راتله، دې خان پسې چې دې ځای نه وتښتي. نو هغه د دې یو ورځ په د سپیاکو په ګواټه کې پټ کړو زمونږ خان. نو امیرا خان بابا د ما تره و، نو هغه وایي چې افسوس چې زه وی چې ما ورته شپېلې والې وي چې په دې ګواټه کې دې ورشه بس. او هغه خان زمونږ نه هر څه واخېستو. هغه وخت شپږ پیسې یا دوانې یا نجرې مالیه وه، نو مونږ مالیې نه شو ورکولی.
نو هغه ول موږ د خان په سر وتپل چې دې پوشه او کارې پوشه ځان له خان جوړ کړو مالیه به دې ورکوي موږ بس مګي د خروبه بس بل کاکا دا راته ووایه سبق هم ویلي له قرآنو نه جي نه مې دی ویلی عقیده به م وی خو په نه ویلو حساب و مولي جي نوم یې و ستاسو تره کېده ډنډ جومات کې غټ توتو او دغه کچه جومات په هغه وخت کې 3 ځله دا جومات زموږ په یاداشتو کې جوړ شو نو هغې کې غټ توتو هغې کې به موږ ناستو نو مولي جي له به راتلو نو مولي جي یو مدرسه غونته وه نو چې به رالو هغه سره به ناستو سهار به رالو غرمه بدلو نو بیا هغه بس دکه به م وایي چې مدرسه او تعلیم الاسلام او زنده آباد بیا هغه په دې خورو کې ځای واخسته بیا به هغې چمان ایسته بیا به موږ یو چم وړو د هغه په ځای کې به م کېښودو جنډه به را سره وه لا بول ولته به م ښخه کړه بیا به م هغه له چمان چولو چې به غرمه شو راتلو به د سره جنډه وه بس په پته نه پوهېږم هغه مولي جي درکړې مولي جي راله جوړه کړې وه تاسو په داسې تللی په خورو ته به هغه به مخې ته نیولې وه او دا هغه به چې راتلو بیا به مخې ته را نیولې وه به دکه به په لارې وي چې مدرسه او تعلیم الاسلام زنده آباد بس دکه هم زده کړي جماعت شاید توحید زنده آباد دا هم وی که نه هغه سره هم بس کېده وي او د مونځ سبق هم راته استاد دي خو لیدل محمود استاد پوښ کړی را سره دل محمود استاد بلکل په معنی را سره ویلې دی امنتو بالله راته ښوولې ده او دغه دی دا څه ورته وایي تبارک الذي راته ښوولې ده دا هر څه راته هغه ښوولې بیا او دا نکاح دله چا تړلی وه نکاح راله دل محمود استاد واده به دې څومره کلونه کېږي یاره د واده مې تقریبا 35 وشا تقریبا 35-36 داسې کېږي اول زوی چې دی وشو که نه اول زوی چې مې وشو هغه مړ پیدا شو ښه هم کو بیا هغه پسې 2.5 کاله پس شاه حسین شو چې دی وشو نه بیا چې دی وشو نو ده پسې بیا بانګ له چې لړم چې دی وشو نو استاد جي پسې لړم دکان ته نو استاد جي مونږ کره ککې راغلی دی چې هغه ته بانګ ووایه دل محمود استاد ما ته د مخې نه وی ښځه د نه واغسته نو زه ډېر خفه شوم چې ګوره ما استاد ته داسې استاد جي ما ته داسې وي 500 روپیو کیسه راځه پس 500 روپۍ به استاد جي له مونږ ورکولې چې رابغې بانګ به ووي نو 500 روپۍ به م ورکولې نه هغه به 500 روپۍ نه اخېستې په 500 روپۍ بوټي کېده بوټي به هم ځان سره وړه اکثر به 500 روپۍ هم وروکي له ورکړې او بانګ به یې ورته ووایي نو بیا هغه راغی نو بانګ یې ورته ووایي نو د هغې نه پس ورپسې 2.5 کال پس تقریبا پیدا ورپسې ډېر دستګي شو بس د هغې نه په دې خوا 15 هلکان دي 3 جینکۍ ده سکول ته خو نه یې تللی سکول هسې په دې غاړه تلې راغلی یم د جومات ته دننه ورته نه دغه ووټ اچولو له یې ورته بوتلې ووټ هم پکې اچولې ګاډي استاد کوم یو محمد طاهر استاد خو مې یاد شي خو مونځ به م ورپسې کوو مخکې پخوا به موږ هغه جومات ته تلو نو هغه به دا په دې لوړ کې اختر کې دا کیسې کولې چې لکه د مار به کوږ رفتار کوي تر کمه او دا سرسایه دې ادا نه کړه نو دا روجې د ځمکې د اسمان تر منځ ځوړند دي دا کیسې پیسې به هغه موږ ته کولې په منبر باندې به په کتاب ناست احمد جان استاد کتاب ورسره او دغه یاد دی شریعتي بابا نه شراب وغیرہ واړه به سنتو ډولې به اوچتو هغه خو مې اورېدلي دي او لیدلي به مې هوړو کې ومنو پس ذهن کې مې نه راځي او ستاسو مشران چې ګندې والد صاحب د مسلم لیگ کې او نیشنلي و دی نیشنلیانو پخوا دا مشران ټولو او موږ سنت مونت پچې کوو که نه نو دبو بابا له باس باندې واړه بوتلو دا ستاسو خوا کې دی ته دبو بابا وي شهید بابا شهید بابا دله به یې بوتو او سره لوپټی به یې پیچولي وو هغه له به یې پټکې والې و
هغه کیلا اني جامې به وتا چې بو بدن به چاپې راو ګرځاو نو بیا به راو نو بیا به سنت نو دا ولې ختم شو؟ خلک نه دي اوس خلک نه دي خلک اوس پوه نه پوه جاهلیت ابل تاسو کار روزګار په خپل هم څه کوو؟ ما خو ډېر کارونه کړي دیاړي مې کړې ده پاتانې لسانې ورځه ما سوداګري کړې ده ما زمینداري کړې ده د چیلو سوداګري زمینداري مې کړې ده او باغونه مې اخیستي دي نو هر قسم کار مې کړی حج عمرې له پکې تللی عمره مې پکې کړې ده کله کم کال کې تقریبا یو 3 کاله خو به کېږي یا به څلورمې یا 3 داسې چې ستاسو یو ترو میرزا ګل میرزا ګل ما نه ولیدلی او دغسې کیسې خو تاسو یاد دی کیسې راته عبدالرحمن استاد کولې چې هغه بالکل خلکو به ته پنجپیرې وي هغه ته او هغه ډېر تکړه و هغه به بالکل یېرېده نه پیریانو دیوانو نه او پلار هم راته دا خبره کړې وه چې په دې شهیده کې زمونږ ګني و او غنو ته به زمونږ هغه ته نه هغه په غنو منځ کې څلور لرګي کړي وو نو په هغې کې اړولې کټ اچولې وو دې به د شپې ته نو په هغې کې به سملاستو نو زما پلار وی چې ما ته یې شپه وي چې را شمروزه چې سیل در باندې وکړم نو وی زه بوتلم وی چې زه بوتلم نو بره وخوتو نو چې کټ کې سملاستو نو وی خو چې سملاستو الګ ساعت تیر شو وی دا ډرکا شو دا خو بل شو په دې ګنو کې ما ورته ویل چې لالاجي ګنو خو ټول مات شو چې نه چپ شخص نه کېږي او دا ورته ویل چې و چپیه ورنرلې یل ریشه پرګې ودې نه وو او یو ولو په دې ګنو کې او دا تابې د غوانو جنگ پیریان او دا بوله دا آوازونه ورکول شپه ورته رف شوي سم متیا دي نه په ګډ کې بیا بیا دم او د دې ځای نه به ته نو پیاده به ته راته نوښار کې مدرسه وه د سیند نه پورې هلته به ته سبق پیوې بیا به راته نو د دې ځای دی چې د ځان سره یو ځل طالبان بوتلي وو 2 څلور او په هغه سیند به دې داسې پورې وته نو هغه هم ځان سره پولیسونه هتې اوبه وړي هتې اوبه وړو چې هتې اوبه وړو بیا حکومت دی په نوښار بند کړ چې ته به نه راځې ته چې راځې خو ته نقصان کوې کسان نه اوبه وړو نو بیا په هغې بند کړی دا راته د عبدالرحمن استاد نو د عبدالرحمن استاد راته ویلي نو ستا د پیدایش نه څومره کاله مخکې یاره دا ماته پته نه لګي 10 کاله مخکې نه نه ډېر و بیا ډېر دی هغه واده نه و کړی که نه هغه واده نه و کړی دغه شانتې د ګړۍ تاسو چا سره سبق ویلی اوسو خان و عالم و هغه خو دغه مونږ یادو ولي محمد خان چې هغه لکه علم عمر خان بابا ویلو سبق عمر خان بابا پلارو عمر خان بابا د ترو ولي محمد خان ترو د عمر خان زو د دوست محمد خان دی خو دا ولي محمد خان لږ هوښیارو ډېرو ده به دا مولان دا زموږ کلي مولي صاحب و د شهبازګاړه کې ځینې یو خپلوان یې هغې کې مولي صاحب و هغه دا لیمان به د غونډولو دا به د غونډولو ده به تې د شپې کله کله بیانونه به یې تېرست نو وی چې یو شپه غونډ کړو نو وی راته وی چې دې له مې نن راغونډ کړی یې چې اوس موږ 10 یا 15 یا 2 ورځو ورجو چې په دې دنیا کې زورور څه شی دی نو چا وی زمری چا وی پلان کې چا وی چا وی خامار او چا وی پلان کې دړکا چې ټول خپل خبرو کوي هغه وته چې پوي نه په دې خبره پوي نه وي په ټوله دنیا کې زورور چې دی دا انسان دی دا انسان چې تا پسې شو دې دې نه پرېږدي د بل شي نه به ځان بچ کړي د ده نه ځان نه شي بچ کړی او هغه ډېر تکړه سړی و په جیب کې به راته و
او ټول ورځ به په دې اړخ باغ کې په ګټ ناستو په ګټم په دې اړخ کې یو سیدالي کاکا نوم یو یو دغه سیدا ګل د دې ګل اکبر دی پلار دوه رټو په دې اړخ کې ادا د هغه رټونو او هغه بوله راته او دې سره په ګټو ناستو بیا د هغې نه د هغه رټونو نه بیا پمپونه شو بیا مونه شو دا مونه چې کرل په دې غره کې نو هغه له به ناظر بابا د حضرت ګل بابا زمونږ چې ونه دا د هغه ناظر نو هغه به مالیانو به ځان له د کور ډوډۍ وړه خو مزدوران چې به ورسره وو نو هغوی له به د شاباس ګړی نه کباب او ډوډۍ راوړه خو ولی محمد خان به په خپله کباب ډوډۍ نه خواړه وایي بیا کور ته درشه حضرت ګل بابا به میخه ساتله نو ده به ولې یو جګ شملې دوه د جوار ډوډۍ او یو غوټه اوږه دا وټاکه واروړه هغه اوږه ټاکېدلې چې بیا وړه په شملو کې به یې ولړله او هغه دوه د جوار ډوډۍ به هغه شملو سره خوړې دا خوراک سهار به جیب کې راته ماښام به کرم خان بابا دې یاد دی کرم خان بابا مې یاد دی کرم خان بابا چې ونو دا 15 زامن زما خیال دی عبدالرحمن خان دی پلار دی که نه دا عبدالرحمن خان دی پلار و کیسه مې صحیح راته وکړه هغه هم ډېر تکړه سړی و ښه سړی و میلمه دوست سړی و او د دې کلي د غریبانانو بیا ډېر خیال ساته چې زمیندار و ټولو نو په دې غریبي و نو په دې دا غنم به پخوا دوره نه کېدو دا به زیات نه زیات من 2 منه 3 منه جرې ځمکې کول نه دا ځمکې داسې پهلوانې وې نه داسې قورې وې نه سرې وې نه اوبه وې نو هغه ځمکو به آمادن ډېر نه کو نو کرم خان بابا زمیندارو له ځمکې ورکړې وې نو چې ځمکې غنم به وشو نو څه لږ لږ به نو میاشت 2 به غنم وشو بس خلاص به شو نو بیا جوار به کرم خان بابا ډیر کېدو نو جوار تراخه جوار به خمبې ډکې پرتې وي بارانونو به والي او سمبالښت به نه و د جوارو هغه تراخه شو نو هغه به تاله ماله بل په بدل ورکول زمیندارو له چې چا به موږ کره بابا دانې بیا راشه پوجارو 15 دړی غواړي من غواړي در کوم به جوار به یې ورکړه ناتراخه جوار به او مجبوري به وړول به خواړه به جوار به وخواړه غنم به ورپسې وکرل غنم به ونه شو لږ به وشو یا به ونه شو بیا به بابا له مخې له نه تلو بابا به اوس غنم غواړي بابا به چې مخې له ورغی چې تا دم راوړه که نه جوار خو تا خوړلي دي غنم اوس راوړه که نه بابا غنم ونه شو نو چې ونه شو مخې له مه راځه چې زما نه یادېږي که نه زما مخې له مه راځه چې یادېږي مې نه او چې چېرته خپلو کې به زمیندار روان او دانه چا به راپورټ مپورټ وکړو پولیس به راته نه د هغه په ځای کې به کېناسته په دیره کې نمبردار و که نه نمبردار و هغه به چا ډوډۍ هم ورکولو بیا زر وړه دا زما کلی دی زه پوه شه د ماښام دی پوه شه ماښام بیا هغه چې کوم تراپین جنګ جګړه کړې راغونډ به کړه په حجره کې به یې ولر وکړه تاڼې تحصیل ته به ضرورت نه راځي خو شوم دوره و که نه چې سار به راغی دا ځای دین کلي کې دوکانونه وو اوس مې خیال کې نه چا دوکانونه د چا چا وو خو د 6 پیسو به یې چای اخېسته د 6 پیسو به یې پی اخېسته د 6 پیسو به یې چیني د 6 پیسو چیني نو دا به یې وړه پخوله به نو زه وایم چې د ده خو 15 زامن وو داسې به یې نور واړه وو دی یې ښځه یې به یې وه نو چې دوی به په هغې څه کول خو دغه وخت چای جوار ډېره ناویاته وه او ور سړي پخولې نه شوه پخوله خان سړي به پخوله او په لوټکي کې به یې پخوله نور څه هم نه په لوټکو کې نو چای یو بولو هغه توبه مې دې خو راله نو وی انګریزانو وی چې دا چای دی پسې ډېګو چې دی ناجوړه شي ټوله
هغه چې سره د پاس رالو زمیندار ورسره لګیا ډوډۍ چې سره خوړوي هغې د ظالم زامنو سره ډوډۍ خوري دا عسکر خو پرې خو وایي چې ناجوړه او عبدالرحمن خان عبدالرحمن خان خو د کرم خان بابا زوی و مشر زوی و ناویات هم و دله به مخ هم ډېره نه واله خو ده به رواني ډېر کلدي به دانې ډېر پټول نور څه نه وو پیسې دې وې زموږ یې نه شوې خرڅولی خو دانې به یې پټولې او راوړې به یې زما په پلار او په بل به یې خرڅول شپې شپې او ایجاب کاکا شامین کاکا او یو خانشاه کاکا نوم یې د شهباز ګړه کې مړ شو اتانګي والا دا د دو د دې دغه دوه ناظرانو یو ټانګیوال شو دکه دوه ټانګیوالو په یو ناظرو دکه د دې سړیو کشمیر بابا کشمیر بابا خو عمو خو دا درې چې ماز کم یاد شي نو دا د عبدالرحمن خان سړیو عبدالرحمن خان نو دې برورا ولا د شپې دانې د خانبون ایستې او وړې به خرڅولې او عبدالرحمن خان به پې ګډ چیرې اخیستو او بوته به یې غره کې به یې پرېښوده بیا به ټوپک ورپسې پینډه دی بیا به یې ویشته بیا ښکار به یې وکړو نشانه باز وګورې ډېره نو په دغې نشانه باز شه که نه په دغې به نشانه بازي په دې به یې هغه کوله که نه په دې به یې کوله سرفراز خان بابا دې لیدلو سرفراز خان بابا مې لیدلی دی خو خیال کې مې ډېر نه راځي داسې اندازه به وه ځکه هسې د خلکو وی چې هغه بیا بیمار و ډاکټر ورته وی چې ډېر به نه ګرځي که نه نو اړخ ته تللی و کلبې وې اشر و نو هغه بحران راغی نو چې باران راغی نو هغه کنګټ ته منډې کړې د باران د وجې بس دلته چې ورسېد نه ډټې کته هلته مړ شو اکنواز خان خو زمونږ خان و موږ د هغه ډېره موده زمینداري کړې وه ما ته به هغه پهلوان وي شیخ ما ته پهلوان وي او موږ دا سړک غاړې کې د هغې ځمکه وه ټوله نو دا موږ ډېره موده خوړې تماکو موږ کرلو قدیمه د هغه ځمکه به خوړه او د هغه غنم منم به هم ډېر و نو هغه به غنم و اشر چې ونه 100 کسانو نه به کم نه و او 100 کسانو کې به زه بوتلم نو ما به د دغه سید علي محمد علي عرتون نه په منګي کې اوبه هغې له راچلولې دا نه دي سید علي دا توري دي عمرالي دي پلارو او دغه چې د سیداګل چې د ګل اکبر دي پلارو د دې نه د ولي محمد خان رټونو په نوم د دیو هغه ویښ دی او د دې شیخ خان غنم چې نو دا په اړخ کې ډېر زیات و اړخ د غره نه ډېره والې تر کندې پورې یې وړی وه 12 جریبه وه نو هغه به روده دې کسانو به هغه روده ما به دې له اوبه راچلولې نو چې ما به مانګې راوړه 100 کسانو الله ورځو کې اوبه څښلو د چا به ورسېدې د چا نه بیا منډه کړه زما به تر ماښام همدا کړو ما به اوبه راچلولې هغې به څښلې شیخ خان ما ته پهلوان ډېر ښه سړی و شیخ خان اوس د مالټو دا باغ دی پکې که نه کومه د هغه سره کندې سره پورې دا خو د ولي محمد خان ځان لري د دې نه په نرخواته چې کوم د دې اړې او دغه مسواکې به ورته وي هغه بیا دي خانانو نه د داود شاه دي څه واغسته څه ګلیاړوالو واغسته نو هغه بیا د خانانو خرڅولې د دې د یو ورځ ما خیال لږ شپېته جریبه ځمکه وه د کرم خان بابا څو زامن دي 15 نو 1500 دا 300 شوه یو عبدالله خان عبدالله د استمراج دی پلار هغه انا سکاو د مخالي مور بیاله د کرم بابا درې ښځې وې د دې شپېته جریبه ځمکه وه دا د کرم خان بابا ځمکه وه او هغه ټوله دې جوړه کړه دا که د استمراج په سره ګډې رهي د دې کلي د لارې کوڅې چې دي که نه دا کله اول پخې شوې وې
دا خو ما ته نه دي یاد عبدالاکبر خان پخې کړی وي خو ګټې دا د کلي من دا لار نه ده دونه مې یاد شي چې دا سړک چې کوم دی که نه نو دا سړک داسې زنګ د دې کوڅې په خوا راغلی و خو دا د ګټو جوړ و په هغه وخت کې او دا داسې خوړ ته وتی و زنګ د ترکان کاکا د کوڅو په وخت او دا داسې وتی و دا دوه رټه ته دغه ته یخه رټ ته وتی و په دې باسونه راتلو کاپیلې بتلې په دې غاړه اکړه پار به یې کو وی دا بونیر ته ځي او ټوپکې پینډه دي پینډه دي سنګینونه پکې لګېدلي او سونه په دې غاړه چلېده داسې هغه وخت جنګونه دا جنګ لګې دا پلانګي لګې دا ډګرې لګې او داسې د کلي من دا لار چې وه دا هم په ګټو جوړه وه باچا خان چې د ستا د یاد اوسې ته راغلی باچا خان نه تا لیدلی و ما نه دی لیدلی باچا خان څوک راغلي اوسې د سوره خپل شوله کانګرسیانو له به څوک راځي اوسې ته کانګرسیانو له نومې نه راځي خړامبو غونته و ولي هغه عبدالولي خان څه شی و نومې نه راځي هغه به راته داسې چکر مکر لکه کیسانیانو له به څوک راته کیسانیانو له خو دغه به راته شیرعلي باچا و هغه به راته او هغه سره مونږ ډېر بلد و هغه مونږ به دروازې ځان له کارونه کولو او دا د رستم خاندان زمیندار چې کوم و د دې دا زمیندار چې و د کیساني ټوله دې کوله او مونږ به د شپې تلونو دې له یو ځای بل ځای به ملا عمل درآمد کو یو بابا د هغه کډه د خانانو غورځولې وه نو موږ د شپې لړو نو بیا پولیسو زغلولو رازغلولو به ما سره یو چریش ټوپک و نو بیا هغه پسې بابا پسې موږ دغه ته هم تللي وو اسلام آباد ته او هغه وخت کې زموږ دغه ملا څه و موتی محمود نو هغه موږ هغه پسې تللي وو نو چې یاره دغسې ظلم کېږي زیاتې کېږي که نه نو هغه چې موږ هغه اسمبلي خال دی که څه دی چې هغې ته لړو نو هغې راته ویې ورشئ ستاسو بابا چې کوم دی هغه په پلانکي ځای کې دی الوا خوري موږ 3 ورځې 3 شپې هغه ته تېرې کړې وې راوتې نه و او هېڅ درک هلته نه و صرف د اوبو ټینکر راغلی موږ ته هلته ولاړو موږ 2 لارې خلک تللي هغه میاجي کاکا یې را سره و د دې اړخ کې جو هغې به را سره و سید قمر باچا زمونږ چې کوم دی شاه سید دی پلار دا زمونږ مشر دا دغه و دا سلطان کاکا دا زمونږ مشران او شیرعلي باچا زمونږ دغه به کوه به راته یو ځل دغه ته روان شي و دا رستم نه بره څه ورته وایي نه بیروج په بیروج کې خانانو ظلم زیاتې راغسته غریبانانو سره جلیس وته ټول خلک راغونډ شو ورځ مقرر شوه رستم ته وچلیږه رستم نه پیاده روان شو جانډه ما نیولې وه ټولو خلکو نه مخکې روان او چې کله موږ د رستم تاڼې نه ووړېدو خوړ ته شو نو ایسی او دیسی د مردان راغله او زموږ مخې ته ودرېد وی ګوره زیاتې ځان سره مه کوئ او داسې مه ځئ تاسو چې هغې د ته په مورچو کې ناستي بره کورونو کې دي مورچو کې دي غره کې تاسو روان یې تش تورې ځئ هغې مولي ظالمان دي ولي خانان بیروج والا هغه مونږ ایسی ډیسی د رستم د خوړ نه را واپس شیرعلي باچا را سره دې کلي کې ستاسو نور څوک کمري وو نور څوک کسانیان کمري و دلته خو ډېر و دا باندې والا ټول عبدالرحمن استاد او دا ټول اوسۍ کلي ورسره ټول کساني شوي مسلم لیگ مشران دی له څوک سره راتلل مسلم لیګیانو ته مسلم لیگ مې خیال نه راځي محمد علي خان دی به ویډیو راته عبدالکریم خان براته خو خیال کې مې نه راځي کنه
مونږ وخت یې خو راته دی دا بټو صاحب چې راغی که نه نو موږ حکومتونه وپېژندې چې حکومت داسې حکومت داسې دغې نه مخکې موږ نه پوهېدو په دې خبره چې مناظره وه که نه پنځه یولسو کالې وې ته هغه دغسې ټایم کې ومه څه پکې ته یاد دي مناظره چې وه هغه چا سره وه پنجپیر مولي صاحب چې راغلی و که نه پنجپیر مولي ګل مولي صاحب و هغه مې یاد دي خو لږ لږ مې یاد دي ګڼ جومات کې وه لږ لږ مې یاد دي په دویم ځل مې یاد دي چې د پرویز وی چې دا دغه چې کومه ده ما اورېدلي دي چې دا بیمه چې کومه ده د عبدالسلام نه مې اورېدلي دي چې دا بیمه آزاده ده جایز ده دا د خوند نه پورې پرویز ده فیض محمد نو هغې باندې پنجپیر مولي صاحب راغلی و او ستاسو په دې جومات کې هغه ووی چې کم عبدالسلام ویلي پنجاب کې پلانګي هغه دا خبره کړې زه عبدالسلام دا خبره کوم چې بینکاري سود دی عبدالسلام ندوی و دا عبدالسلام رستمی و دا رستمی و هغه پنجابي چې کوم دی هغه دا خبره کړې وه دغه وخت کې د دې ګلیاړې دغه چې و یو مبارز خان و یو دغه د مبارز خان ورور و د ده یو زوی و او هغه موږ پسې شوی و هغه موږ تقریبا دې لار ته راوړېدو دی چې دا بینک دغه چې کومه ده بیمه نو دا آزاده ده او دا پلانکې دی او دا دوره پیسې ورکوي دا دوره ورکوي نو هغې ته دې خوا غوځېدلې وه په دغه وخت دا خبره وشوه چې دا وشوه موږ توبه مې ایسته موږ نه خدای دې نه کړي چې دا کار ستاسو زیاد عبدالسلام موسی دلته به ډېر راته که نه دا خو به ډېر به راته دلته هر کار هر خبرې له به راته هر ختم له به راته موږ هغه سره ډېر بلد شو ستاسو د پلار په وجه